أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. سورة الأعراف 181 نمبر آیت. په دې آیات کې الله تعالی د مخلوقات تقسیم کړي دي. هغه مخلوقات چې کوم په شریعت باندې مکلف دي لکه پیریان او انسانان، د هغې دوه قسمونه ذکر کړي دي چې یو قسم پکې داسې دی چې هغې د حق خبرې چې حق نه مراد اسلام او دین او شریعت دی، د هغې ښودنه خلکو ته کوي، د اسلام او د شریعت ښودنه خلکو ته کوي، خلکو ته د دې لار ښیي، او په خپله هم چې څه کمې مسالې او معاملې د دې راشي نو په دغې شریعت باندې بېرته فیصلې هم کوي. مخکې نه زموږ سبقونه داسې را روانو چې د کافرانو او د فاسقانو مضمون را روانو چې ځینې خلک داسې دي چې کافران دي او منافقان فاسقان دي. بیا د هغې د کفر او د فسق وجوهات ذکر شوي چې دوی خپل خواص چې کوم دي هغه د ګناهونو په وجه باندې معطل کړي دي، کار دې نه اخلي، د خپل زړه نه زړه وګونه سترګې دوی په ګناهونو په وجه باندې دومره خراب کړي دي چې د دې دپاره په دیني لاره کې کار نه ورکوي. بیا د هغې علاج ذکر شو چې ولله الاسماء الحسن. که داسې دغه حواس بیرته بحال کول غواړي، هغه خلک چې د دین نظره تور دی، د منځونو نظره تور دی، د مانځه نه جمع مانځه ته نشي حاضرېدلی، ذکر اذکار تلاوت له زړه نه ورځي، د نیکانو محفل ته زړه نه کېږي، په سندرو او د فحاشو او د میچونو نه بغیر یې ګزاره نه کېږي، هغه خلکو دپاره یې علاج وښودو چې تاسو د الله تعالی د ښایسته نومونو چې د نان مې نومونه د هغې ذکر کوئ او په دغې نومونو سره الله تعالی نه دعاګانې غواړئ، دغه حواس هم بیرته بحال شي، کار به شروع کړي. اوس د دغې علاج نه وروسته د مخلوقاتو دوه قسمونه ذکر کېږي. مخلوقاتو نه مراد مکلف مخلوق ته چې کوم پیریان او انسانان دي، باقي مخلوق هغه مکلف نه وي په شریعت باندې. وایي دغه خلک چې کوم موږ پیدا کړي دغه دوه قسم مخلوق چې انسانان او پیریان دي. الله وایي وممن خلقنا امة، او بعضې د هغه چا نه چې موږ پیدا کړي د چې انسانان او پیریان دي، امة د دوی نه یوه ډله ده، یهدون بالحق چې هغه ښودنه کوي، رهنمایي کوي، خلکو ته ښایي، بالحق حق نه مراد شریعت دی، دا په اتفاق د مفسرینو باندې. وبه یعدلون، او په دغه شریعت باندې او په اسلام باندې په خپله انصاف هم کوي، یعنې خپل معاملات هم په اسلام باندې حل کوي. امام ابن جریر رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلی دی او په خپل سند سره یو روایت نقل کړی دی. او نبی علیه السلام صحابه کرامو ته اشاره وکړه چې د دې نه مراد تاسو یې په دې امت کې. او بیا نبی علیه السلام د عبد بن حمید په روایت سره دی چې نبی علیه السلام دا مسله ورسره هم ذکر کړه چې د دې امت نه وړاندې هم ځینې خلک تېر شوي دی چې هغې په آسماني کتاب باندې عمل هم کوه او فیصلې به هم کولې، او ویل دغه ډله د موسی علیه السلام وه چې د هغې بیان مخکې تېر شوی دی. اوس په دې امت کې را تاسو یې نبي علیه السلام ورته وویل. بیا د هغې نه وروسته ابن جریر لیکي چې د امت د اصلاح دپاره او د امت د ښه حالاتو جوړولو دپاره، د هغوی د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره بهترینه فارموله دا ده چې خلک په خپل ذاتي مسایل خپل ذاتي عمل هم د اسلام برابر کړي، بل د هم د دې هدایت ورکوي، او چې کله د دوی کوم معاملات جګړې او اختلافات راځي د هغې دپاره هم شریعت وټاکي، په شریعت باندې فیصلې شروع کړي. وایي د دې سره به د مسلمانانو داسې حالات جوړ شي څنګه چې مخکې جوړو، څنګه چې د صحابه کرامو دبرو، تابعین تابعینو دبرو، او دغه شان د خلافت عثمانیه داسې نور نظامونه چې تېر شوي د عدل او د انصاف، وایي دا د ترقۍ دپاره، د ورورولۍ دپاره، جنګ جګړو فرقهواریتونو اختلافاتو ختمولو دپاره بهترینه فارموله ده. نو وایي چې څوک غواړي چې خپل ملک په ترقۍ باندې بوځي، خپل قوم په ترقۍ باندې بوځي، هغې باندې وایي لازم دا ده چې په خپله به هم د اسلام هدایت خلکو ته ورکوي، په دغې باندې به عدل او انصاف هم کوي، فیصلې به هم په دې باندې کوي، په دغې به عمل هم کوي. نو وایي دا د ټولو مشکلاتو د حل کولو دپاره بهترینه ذریعه شوه. نو دا مسله واضح شوله چې د اسلام نه بغیر مسائل حل کېدل دینی او دنیاوي دواړه، یو مسله به هم حل نشي، چېرته به هم خلک خوشحاله نشي د اسلامي اصولو نه بغیر. بیا په دې ذکر کې یو سوال دی
سوال دا ده چې کافران او غیر مسلم خلک د دنیا په مختلفو ځایونو کې هغه ژوند تیروي او ډېر کافران داسې دي چې مستقر ښکلي روغ صحتونه لري، ښایسته وسایل لري، ډېر مال دولت لري، هغې په دې فارموله باندې عمل نه کوي. هغه نه شریعت د اسلام او د شریعت په رڼا کې رهنمایي کوي د خلکو او نه په خپل مسالې په شریعت باندې حل کوي، بلکې د هغوی دپاره خو ساخته نور قوانین جوړ کړي دي خپله ځانه په هغې باندې ژوند تیروي. نو په دویم آیات کې والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، په دې کې د هغې جواب دی. الله تعالی وایي والذین کذبوا او هغه کسان چې نسبت د دروغو کوي بآیاتنا زموږ آیاتونو ته آسماني دین او شریعت دا رښتونې نه ګڼي، نو د هغوی حالت وایي څه دي او دوی ولې نه خرابېږي؟ نو الله تعالی وایي ځکه نه خرابېږي. سنستدرجهم زر ده چې موږ په قلار قلار سره راونیسو من حیث لا یعلمون د هغه ځایونو نه چې دوی به پوهېږي هم نه. استدراج چې کوم دی په قلاره قلاره باندې یو کس رانیول او راګېرول چې هغه د ځانه خبر نه وي په قلاره قلاره ته ګېره واچي په ورو ورو باندې. الله تعالی وایي دغه خلکو له موږ ښه حالات ورکړي دي، د اسلام ښه پاخه دشمنان دي، د مسلمانانو مخالف دي، صحتونه یې ښه ټیک ټاک دي، معیشت یې ګزاره هر ټیک دی، مال دولت لري او داسې خاص مشکلات عذابونه په الحال نشته. وایي د دې وجه دا ده چې د دوی هدایت موږ ته منظور نه دی. دوی ګناهونه او ظلمونه دومره کړي دي چې الله تعالی په دې باندې اسلام او شریعت اوس پیرزو کېږي نه، جنت مستحق دوی نه دی، جنت یې پیرزو کېږي نه د هغې د دومره سختو جرایم په وجه باندې. نو الله تعالی په دې باندې سخت نه راولي، ځکه سخته کې الله د خلکو ته انسان ته الله وریادېږي او د الله خوښه دا ده چې دې خلکو ته الله ورله وریاد نه شي، دقسې پاتې شي او ختم شي د دنیا نه. لکه د فرعون باره کې تاریخ لیکلی دی، کله چې فرعون د بني اسرائیلو په بچو په وژلو باندې لاس پورې کړو او په تېره تېره یې د خدایي اعلان وکړو، وایي له دغې ورځې نه راواخله د مرګ د وخته پورې چې د یو بوډو باو په سر یې وایي دړ هم نه راغلی. نو د دې حالاتو نه وروسته کوم چې نیکان خلک دي صحابه کرام تابعین تبع تابعین د هغوی معمول داسې و چې کله به یې کور ته ډېرې پیسې رالي یا به ډېر زمانه د بیمارۍ سره مخامخ نه شو نو سخت تشویش به اخیستی و، یېرې به اخیستی و چې هسې نه استدراج الله تعالی په قلاره قلاره رانیسي او زما اعمال کمزور یا الله ته منظور نه وي او په دغه مسله کې راګیر نه شي. نو الله تعالی وایي دغه ظالمان په قلاره قلاره رانیسو، یو دم یې نه رانیسو. و املی لهم او زه مهلت ورکوم دوی ته، دغه د اسلام دشمنانو ته زه مهلت ورکوم په وري نه رانیسم. ان کیدی متین یقینا زما تدبیر مضبوط. نو دا جواب حل شو چې کافرانو ولا طریقې کله ولې نه خرابېږي، عذابونه پې نه راځي، جواب په خپله باندې حل شو. او د دې سره سره هغه مسلمانانو لپاره هدایت شو چې هغې په خبره کې د یورپ حوالې ورکوي چې یورپ داسې لاړ او یورپ هغسې لاړ، او چې یورپ کله د حاکمیت نه او د حکمرانۍ نه اسلام لرې کو نو په ترقۍ باندې روان شو. کله چې زنانې مارکیټونو ته بازارونو تجارتونو ته راویستلې ملازمتونو ته بس روان شو، ترقي شروع کړله او ډېر مخکې لاړ. او د دې نه وروسته کم چې نیکان خلک دي نو هغه به حکومت سره کار نه لري، او چې کم ګمراه خلک دي کم چې حکمرانان دي هغه به مسلمانۍ په خوا باندې نه ورځي، نو بیا به ملک ترقي وکړي. د دې باندې یو مستقل تحریک چلیږي په دې موضوع باندې چې کم نیکان خلک دي حکومت نه به لرې اوسېږي، چې حکومت ته نږدې کېده نو بس د ایمان نه خلاص شو، او چې کم حکمرانان دي د اسلام په خوا به نه ورځي، بس چې سیخ وښیي هغه به کوي چې ملک ترقي وکړي. دا یو کفري عقیده ده، ناجایز عقیده ده. نو دغه باطل عقیدې حل په خپله باندې راووت. دا عقیده چې کومه ده د دې اول بنیاد په یورپ کې کېښودی شو چې کم خلک نیکان دا به د اسلام سره کار نه لري، دا به د حکومت سره کار نه لري، کم چې حکمرانان د اسلام سره به کار نه لري. دا مصیبت په یورپ کې هغه وخت را پیدا شو چې کله تورات چې کوم دی او انجیل دا وسوځولی شو او بیا ډېر کلونه دا نه پیدا کېدو. تقریبا تورات چې کله وسوځلی شو په اول ځل باندې 400 کاله وروسته تورات ولیکلی شو، په 4 قسمه ونې ولیکلی شو، جدا جدا د یو بل نه خلاف یو شان ته کې نه. د انجیل هم دغسې حال دی چې بیا ضایع شوی دی. په دغې آسماني کتابونو کې چې کوم په یورپ کې خلک پرې عمل کوي هغه تورات او انجیل دی، نو په دغه آسماني کتابونو کې عبادات او عقاید لږ لږ محفوظ دي، معمولي محفوظ دي څه حده پورې، او دغه خلکو محفوظ کړي دي چې په غاړو غرونو کې به اوسېدل د آبادۍ نه لري، نو هغې د زده زده دي، ټولو ته نه دي زده. خو پاتې شو حکمراني او نظام، نو هغه هېچا ته نه دی زده چې یاره
په تورات او انجیل کې د حکمرانی د پاره صح احکام دي او اصول دي بالکل چاته نه دي زده نو چې نه دي زده نو چې کم حکمرانان ته مشکلات راتله لغه براتله د خپل علماو نه به تاسو کو چیرې موږ د مسله د فرض کې اقتصاد خراب دي کوم سود شروع کړو سود دا موږ له جایز کنه جایز وي اګه سود نه کوو بیا بس کیږي نظام اقتصاد به کمزوري کیږي دغه شان دي غزانانو پردې مطابق په کورونو کې کینی او ملازمتونو ته ناراضي بیا خو د سره مشکلات پیدا کیږي تاسو خیال لري نو هغه خلکو په پاتې ورکړل چې یاره زمونږ په آسماني کتابونو کې دا مسایل نشته دا احکام نشته چې نشته نو تاسو څو وګړه موږ ته منظور دي ټیک دي بس صحیح دي بیا د هغې عبادات چې کم دي نو څه عجیبه غونته کې دي او اوس عیسایت کې روحانیت دی او ځان جوړ کړی دی تورات کې نه په انجیل کې نه روحانیت دا ده چې بس ځان په ځنګل کې اوسېږه د انسانانو په خوا باندې مورز صرف اذکار او عبادت کوه په اسلام کې دا شی حرام دی منع دی خو دغه عیسایانو د خپل ځان جوړ کړی او بس رایج کړی دی اوس سړی چې کله روحانیت ته لاس واچي دا حکمرانی کله کولی چې حکمرانی سره تعلق پیدا کیږي نه پیدا کیږي دغه شان د کې د يهوديانو عقیده ده هغه يهوديان چې کوم دي زنانه باره کې هغه تصور لري چې د ټولو مصیبتونو او د ټولو ګناهونو بنیاد هغه وي زنانه ده نو په يهودیت کې چې کوم کس واده وکړي نو هغه دیندار نه ګڼل کېږي وای بس دا ګمراه شو خراب شو وای دی به دیندار الی چې واده ونه کې لري چرته وسیږي زنانه په خوا باندې بيخي ورنشي هغه زنانه او شیطان یو شی ګڼي تاسو یو نسبت ته کوي نو دغه خرافاتي عقاید سره حکمرانی اسم نه نو بیا هغه خلکو دا په پتی ورکړل چې یاره کم خلک چې حکومت کوي نو غزم په خوا مرাজি او چې کم خلک زمون غوند کې دي حکومت خاله دي نه ورسي وای نظام به کنټرول شي او دا نظام مخکې وچلی بیا یورپیانو دغه د هوا ورکړل مخکې دا نظام د خبرې مخکې بوتله ممکن ده چې هغوی ته دا پته نه چې په اسلام کې ټول ارس محفوظ دي او بده کې د حکمرانی خپل اصول دي د عدالت خپل اصول دي د معیشت خپل اصول دي عبادت په ځان لدی عقاید په ځان لدی اخلاقیات په ځان لدی کې دې شی د مسله معلوم نه دا پته ورته اړولې نه بیا کوم خلک چې په یورپ کې اوسېدل او تعلیمونه کول دي چې اعلی تعلیم وي او تکزي او د خلکو نه سبقونه وي هغه خلکو د فارمولي اسلامي ملکونو ته راوړل او په اسلامي ملکونو کې د دې باقاعده نشر اشاعت شروع شو ان شاء الله په یو وخت کې به پورا تفصیل او تاریخ تاسو بیان کوم په حوالو سره نو هغه وجنه دغه خلکو دا قضیه په دې علاقه کې رایج کړلې اوس چې کوم خلک ځان د اسلام پسند نه وي څوک د سیکولریزم په نوم باندې کار کوي څوک د لیبرالایزم په نوم باندې کار کوي څوک د کمونیزم په نوم باندې کار کوي هغه بیا دا ټکي استعمالوي چې مولا د کرسي سره څه کار دی او مولا د حکومت سره څه کار دی او اسلام کله اسلامي نظام ناپیس شي د ترقۍ ته رکاوټ دی ماډرن دور سره پیټ نه دی او کله دې نظام نه یورپ خبر شي نو یورپ پر سوي دا راغلي اعتراضونه دي په حالي کوي بیا غوي دا وایي چې موږ مسلمانان یو پسمانده یو وای دا ځکه چې د مولیانو د لاسنه پسمانده یو دی وای د اصول باندې عمل کوي چې هغه کې مترقي نشو کولای او یورپ ولې مخکې لاړ ځکه چې د اسلام نه کله بیزاره شنو مخکې لاړ دا راغوي دلایل دي په دې ځکه نو کې د ومن خلقنا امه نراواخله امه نراواله د من حيث لا يعلمون یعنی د دې نمبر آیت اخیره پوری دغه ټول سوالات حل شوي او دغه معرفت القرآن او تفسیر ابن جرير ډېر تفسیری بحث کړی دی نو الله تعالی عزت ویله مهلت ورکوم ان کیدی متین یقینا زما تدبیر مضبوط دی څه مطلب یعنی دی مضبوط رانه سم بس عذاب کی بیاخته کو نو اوس که دنیا دی پراخ هم شي د یورپ لاره باندې لاړم شي خو الله و زما تدبیر مضبوط پرېدم دینا نو چې الله تعالی دې خلکو ته وارننګ ورکړي چې زه دې نه پرېدم او چل مې مضبوط جوړ کړی درته دی نو بیا به دا ګټه شي کې تاوان بشي او د بوختو یو مشهور مطلب دې سره سمون خوري چې وی الله نه کې نو پیر بابا به سکی چې الله ناراض دی الله دې سره نه مني دا مسالې به کوم ځای کې نه حل شي دا یو ځای کې نه بیا نه حل کی